ډېر زیات ظلم شوی دی. یو سړي خپله ښځه خپله 15 کالو لور او خپل پلار ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. دوستانو د دې دریوانو څه ګناه وه چې دا راپاڅي خپل پلار خپله لور او خپله ښځه ډېره بې دردۍ سره قتل کوي. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تڼۍ نښان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه ضلع مومند باجوړ کې رامخته شوې ده چې یو سړی چې نوم یې عطاالله دی هغه خپله لور د 15 کالو خپله ښځه او خپل پلار ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. د پلار یې څه ګناه وه، د لور یې څه ګناه وه او د ښځې یې څه ګناه وه. دا سړی څوک و؟ دا سړی یو داسې عالم و چې د عالمانو په مدرسه کې سبق ویلی و او دا د هغه مدرسې نه فارغ شوی و. خو چې کله دا د دغې شریعت د مسلو نه خبر شي او بیا هم د هغې د پاسه داسې کار کوي نو دا بیا سړی نه وي، دا بیا زناور وي. دوستانو د دې مثال بیا د زناور وي ځکه چې یو کس راپاسي او یو کس نه قتل کوي، 2 کسان نه قتل کوي، پوره 3 کسان قتل کوي، هغه هم د خپل د وینې کسان قتل کوي نو دا خو انسان نشي کېدی، دا خامخا زناور وي. دوستانو دغه عطاالله خپله د 15 کالو لور خپله ښځه او خپل پلار دریوانه په تبر باندې وښړي دي. د دوی ګناه څه وه، د دوی خطا څه وه، دغه ټول حقیقت عطاالله په خپله راښکاره کړی دی. عطاالله ویلي چې زه کور ته راغلم، ما مې ښځې سره جنګ وکړو، زه ډېر زیات غوسه شوم چې ما له به غوسه ډېره زیاته راتله نو زه په دغه خبره باندې ډېر زیات غوسه شوم چې ما سره ښځې جنګ وکړو. نو زه د هغه غوسې په وخت کې بار ووتم او ما د خپل د ملګري نه تبر راواخیستو. ما ورته داسې بانه وکړله، ما ورته ویلي چې زه پرې لږ لرګي وهم. ما دغه لرګو په بانه باندې د ملګري نه تبر راواخیستو او چې کور ته راغلم اول مې پرې خپل بوډا پلار په سر باندې ووهو، بیا مې پرې خپله د 15 کالو لور په سر باندې ووهله او بیا مې پرې خپله ښځه په سر باندې ووهله. دوستانو وایي چې زه پوهېدم دا دریوانه په یو ځای باندې شهیدان شوي وو. چې ما ته کله داسې پته ولګېده چې دا 3 قتلونه اوس زما د لاسه وشو نو زه وتښتېدم د دغې موقع نه. خو چې کله زه په موقع باندې پولیسو ګیر کړم زه بیا ډېر زیات پښیمانه وم. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تڼۍ نښان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.